ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. او کلنگا نازل کو دوی ملائک او خبرو کو دوی سره مړي او راجم کو دوی باندې هر چیز مخامخ ندی دوی چې ایمان راوړي مگر هغه وخت چې وغواړي الله تعالی او لیکن اکثر د دوی نه ناپوه دي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او دغسی ګرځولې دي مونږه هر پیغمبر لره دشمنان شیطانان د انسانانو او د پیریانو نه وسوسې چې بعضی د دوی بعضو ته د دروغ ډول کړي شوی خبرې د پاره د دوکه کولو او که وختي ربستا ایمان دوی به دا کار نه کړي نو پرېږ د دوی سره د هغې چې دوی څه دروغ جوړوي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. او دې لپاره چې مایل شي د دروغ ته زړه دا کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې او دې لپاره چې خوښ کړي دوی دا دروغ او چې کوي دوی هغه څه چې کوي دوی همیشه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا نو سوا د الله تعالی نه طلب کړم بل فیصله کوونکی او الله تعالی غذاب دې چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب په تفصیل سره او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یقین کوي چې بېشکه دا قرآن نازل کړی شوی دی د طرفه د رب ستانه دپاره د حق ښکاره کولو نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. او پورا دا کلمه د رب ستا پرشتینوالی او په انصاف سره نشته څوک بدلونکی د کلمو د هغه او هغه هر څه اوري په هر څه پوهه دی. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او کته تابعداري کوي د ډیرو د هغه چا چې په ځمکه کې دي نو وابړوي تعالی را د لارې د الله تعالی نه نکوي دوی تابعداري مگر د ګمان او ندي دوی مگر پاټکل ټک باندې کارونه کوي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یقینا مستعرب هغه خپو هدي پاغه چا چې اولی د لارې د الله تعالی نه او هغه خپو هدي په هدایت والا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. پس خورئ دا هغه چې یاد شوي خاص نوم د الله تعالی په هغې باندې که یې تاسو په احکامو د الله تعالی ایمان لرونکي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. او سعوذر دستاسو چې نخوري دا غسیزنه چې یاد کړی شي خاص نوم د الله تعالی په باندې او یقینا تفصیلی بیان کوي تاسو ته دا غسیزونه چې حرام کړی دي په تاسو باندې مگر هغه چې مجبور شي تاسو هغه ته او یقینا ډیر خلک خامخا گمراه کول کوي په خواهشات خپل سره بغیر د علم او دلیل نه یقینا نفس ته حق دي په تیروتونکو د حد نه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. او پریک د اخکارا گناه او پټه گناه یقینا هغه کسان چې کوي ګناهونه زرد چې سزا ورکړي شي دوی ته په سبب دا کارونه چې دوی کول. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او مخرج داغنا چې نوی یاد کړی شوی نوم د الله تعالی په باندې او یقینا دا وتل دي د حکم د الله تعالی نه او یقینا شیطانان خامخا وسوسه چې دوستانو خپل ته د دې لپاره چې جګړه وکړي تاسو سره او که خبرو مری تاسو د دوی نو یقینا تاسو به خامخا مشرکان یې. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه څوک چې مړ پس ژوندې کړو موږ هغه او ورکو هغه ترنا ګرځي پاغه سره په خلکو کې پشان دا چا کې دي شي چې پتیرو کې او نه وتون کې داغه دغه شان ډول کړی شي دي کافرانو ته هغه عملونه چې دی کوي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او دا شان ګرځولې دي مونږه په هر کلی کې غټان خلک مجرمان دا کلی دې لپاره چې چلول کوي په هغه کلی کې د حق په خلاف کې او نو کوي دوی چلول مگر په ځانو خپل باندې او دوی نه کوي. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. او کله چې راشد دوی ته سنخه دی وای چې ایمان دراوړ مونږه تر دې پوري چې راکړې شي مونږ ته پشان داغه چې ورکړې شي د رسولانو د الله تعالی ته الله تعالی خپې جنې غزه چې مقرروي په غزه کې پیغام خپل زردي او درسیه کسانو ته چې جرم کړي دي سپکواله پنځ د الله تعالی او عذاب سخت په سبب داغه چې دوی چلول جوړوي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
پس هغه څوک چې غواړي الله تعالی چې هدایت وکړي هغه ته نو پرانیزي سینه د اسلام قبلولو ته او هغه څوک چې غواړي الله چې بېلاري کړي نو ګرځوي سینه د هغه تنګیدونکي غوسه کېدونکي گویا کې په زور خېږي په بره طرف کې دغسې مقرروي الله تعالی بخیري او پلیتي په هغه کسانو چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. او دا قرآن کریم لار دا دربستا نیغ لار یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي موږ آیتونه دا قوم د پاره چې نصیحت قبلوي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د دوی د پاره کور د سلامتیا دی پنځ درب د دوی او هغه مددگار د دوی دی په سبب دا عمل چې دوی وکول. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. او پکم رز چې جمع بکړي دوی لرا الله ټول لرا او بوایي یې ډلې د پیریانو یقینا ډېر کسان تابع کړي دي تاسو په ځان پسې انسانانو او وای به دوستان د دوی د انسانانو نه اے رب زمونږه فائدې خستې دي بازو زمونږه په بازو سره او رسیدلی مونږه نیټه خپل ته هغه چې تا مقرر کړی زمونږ لپاره او بوای الله تعالی اور تاسو د اوسېدو ځای دی همیشه به تاسو په دې اور کې مگر هغه چې وغواړي الله تعالی یقینا رب ستا حکمت والا ذات دې په دې پار سبان دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. او دغشان ملګری کومګه بعض ظالمان د بعضو سره په سبب دا عملونو چې دوی کوي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وبوایي اډلې پیریانو او انسانانو آی نو راغلي تاسو ته رسولان تاسو نه چې بیانول به په تاسو باندې آیتونه زما او یری درکول تاسو ته د ملاقات د دې ورځې وبوایي دوی اقرار کومه په خپل ځانونو چې تبلیغ کړی شو مونږ او دوی کړي دوی لرا ژوند دنیوي او اقرار وکړي په خپل ځانونو باندې چې یقینا دوی کافرانو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دار دیو جنا چې نه دې ستارب هلاکون کې د کلو په سبب د ظلم او اوسیدون کې داغي به خبر خلق وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. او د هر یو د پاره مختلف درجې دي د وجه د عملونو دا وینا او نه دی رب ستا به خبره غافل دا غنا چې دوی عملونه کول. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
او رب ستا به حاجت دې خاوند رحمت دې کوغاړي نبوغ تاسو او نائبان بکلی رستو تاسو نه هغه څوک چې وغاړي لکه چې پیدا کړی تاسو د اولاد د قوم نور نه انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين یقینا هغه چې وعده کې دي چې تاسو سره خامخارات ممکن دي او نه تاسو بچ کیدونکي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تورتوایا قوم عمل کوي په خپل طریقه باندې یقینا زعمل کوونکي یم په خپل طریقه نظر دې چې تاسو ته معلومه شي چې څوک دې چې وی وداغه لپاره خام جام د کور د آخرت یقینا نشي بچ کېږي نشي کامیاب دي ظالمان وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون او مقرروي دوی الله تعالی لرا داغنا چې پیدا کړی دی الله د فصلونو سارونه برخه نوای دی دا برخه د الله تعالی ده په ګمان د دوی بغیر د مقدار شرعي او دا برخه زموږ د مددګارانو ده نو هغه برخه چې وی د دوی د مددګارانو لپاره پس نرسیږي الله تعالی ته او هغه برخه چې وی الله تعالی لرا نو هغه رسی مددګارانو د دوی ته بد دغه فیصله چې دوی کوي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون او دا شان دولی کړي دي ډېر مشرکانو ته وجل د بچو خپل محبت د شریکانو د دوی دې لپاره چې هلاک کړي دوی او ګډوډ کړي په دوی باندې دین د دوی او که وخت الله تعالی نبی کړي دا کار نو پرېګ د دوی سره داغي چې دوی څه دروغ جوړوي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اوایدی دا ساروی او فصل منله نه بخوري دا مگر هغه څوک چې موږ یې وغواړو په ګمان د دوی کې او ساروی چې حرام شوي دي شاګانې دا وي د پاره د سورلۍ او ساروی چې نه یادوي نوم د الله تعالی دوی په هغې باندې یوازې دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې زرد سزا به ورکړي دوی ته په سبب د هغې چې دوی څه دروغ جوړوي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم اوایدی هغه څه چې په خېټو د دې سارو کې دي چې هغه پي او بچي دي دا خالص دي د نارینه زمونږ لپاره او حرام دي په زنانه زمونږ باندې
او کوي مردار بچي نو دوی پاغي کې برابر شریک دي زرد چې سزا به ورکړي شي دوی ته د غلط بیان دی یقینا هغه الله حکمت والا دی په دې پارسمان دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا تاوانیان دي کسان چې وجلي دي بچی خپل پکم قلتیا بغیر د په د دلیل او حرام کړی دي هغه څه چې ور کړی دي یعنی حلال کړی دي الله تعالی دوی ته د وجه د دروغ جوړولو نه په الله تعالی باندې یقینا دوی گمراه دي او نه دي دوی هدایت والا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين او الله تعالی غزاد چې پیدا کړی دي باغونه سپرونو والا او بغیر د سپرونو نه او کجوري او فصل چې مختلف دي میوې داغه او خونه او انار چې یو شان دي په پاڼه کې او ندي یو شان په میوه کې خوري د میوې داغه نه کله چې میوه کړی او ورکوي حق د الله تعالی په ورځ د شکرونو داغه کې او اسراف زیاته مکوي یقینا الله تعالی نخو خوي زیاته کوونکی مشرکان ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او پیدا کړی الله تعالی د سارونه بارون کی او چټ کته قدوالا خوري دا غینا چې حلال کړی دي تاسو لپاره الله تعالی او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان یقینا دې تاسو لپاره دشمن ښکار دي 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين پیدا کړی دي اته جوړي د ګډو ندوا او د بيزو چيلو ندوا توا آیا دا د نران ګډ او دا پیسه دا حرام کړی الله تعالی یا د ماده ګډو بيزا او کاغه شي چې مشتمل دي پاغي باندې رحیمنا بچدانه د میندو دغه شان خبر را کړی ما په دلیل سره کوي تاسو رښتونی ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او د خانو ندوا او د غیانو ندوا تورتوا آیا دونران اوخوی حرام کړی الله تعالی یا دوما دی اوخوا
یا هغه شی چې مشتمل دی په هغه باندې بچدانې د میندو یا وای تاسو حاضر کله چې حکم درکو تاسو ته الله تعالی په دې سره نو څوک دې ډیر وی ظالم دا غچانا چې جوړوي په الله تعالی باندې درو دې لپاره چې گمراه خلق لرا بغیر د علم یقینا الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم توایا نمو ممزه باغ وحی کی چې شوی د ماته حرام کړی شوی د هغه نه چې تاسو حرام کړی په یو خورون کې باندې چې خوري غیلره مگر چې وی مرداره یا وینه به ولې شوی یا غوخه د خنزیر نو یقینا دا پلیت دی یا وی او سیز وستون کې د ایمان نه چې आवाज شوی د نظر او منښت د غیر الله په باندې پس چې ناچار شو نو زیاته کوونکې په بل باندې او نو ډېر کوونکې یقینا رب ستا بخنه کوونکې رحم کوونکې دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون او باغ کسانو چې يهوديان دي حرام کړی دی موږ هر یو مکر والا ساروي چې خدا شو ترمر او بتخ و غیره دي او د غیانونه او د ګډو بيزونه حرام کړی دی موږ په دوی باندې واز نه داوي مگر هغه چې پورته کړی وي شاګانو داوي یا کومبو یا هغه چې یو شي وي دا ډوکو سره دا بدلا سزا ورکړل دوی ته په سبب د ظلم د دوی او یقینا موږ خامخا رښتینی فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين پس کدوی دروغجن وای تا نوایا چې رب ستاسو خاوند رحمت نه فراخه او نشي واپس کېدی عذاب داغه د قوم مجرمانو نه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون خامخا وای مشرکان کغخت الله تعالی مشرک بنوي کړي مونږ او نه پلارانو زمون او نه حرام کړي مونږ هیڅ دغه شان نسبت د دروغ کړي توحید ته هغه کسانو چې مخکې د دوی نو تر دې چې وسکو دوی عذاب زمون تورته وایا آیات تاسو سره دلیل او علم شته راخکاره کړي نکوي تاسو تابعداري مگر د ګمان او نه تاسو مگر پتوک او اٹکل باندې کارونه کوي قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين توایا پس خاص الله تعالی لپاره دلیل پوره دی پس که وخت الله تعالی خامخا هدایت وکړي تاسو ټول ته قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع
تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. راولي علماء خپل هغه کسان چې بیان کړي چې بشک الله تعالی حرام کړی دي نو کدی بیان کړو به دلیل نو تملګرتیا مکو د دې سره او مطابق یې د خواهشاتو دغه کسانو چې دروژن غړي او دوی زمونږ او هغه کسان چې ایمان نلري په آخرت باندې او دوی د خپل رب سره نور خلق برابر ګڼي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تورته راشي چې بیان کړم هغه شی چې حرام کړی دی رب تاسو په تاسو باندې چې شریک مګړی دا هغه سره هیڅ شی او د مور او پلار سره نیکی کوي او موږ نه خپل بچي د وجه د وګینه مونږ رزق ورکړو تاسو ته او دوی ته هم او منځ دې کېږي بدو کارونه ته هغه چې ښکاروي د دینه او هغه چې پټوي او موج نه نفس هغه چې حرام کړی الله تعالی مگر په حق جرم شرعي سره دا په حکم درکوي تاسو ته په دې سره دې لپاره چې تاسو د عقل کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او منځ دې کېږي مال دې یتیم ته مگر باغه طریقه چې خرڅوي او ساتنه کوي د یتیم د مال تر هغه پورې چې ورسېږي ځواني خپل ته او پوره کوي پیمانه او تول کوي په انصاف سره مونږ تکلیف نور کوو هیڅ یو تنتا مگر په قدر د وسداغه او کله چې وینا کوي نو انصاف کوي اگر کلی وینا کړي شوی خپلوان تاسو او نوز د الله تعالی پر کوي دا حکم درکوي تاسو ته په دې سره دې لپاره چې تاسو یاد وساتئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. او په شي چې دا قران لار زماده برابر او تابعداري کوي د دې او مطابقيږي د نور لار پس ګډوډ وکړي تاسو د لارې د هغه دا حکم درکوي تاسو ته په دې سره دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا دا هم واورئ چې ورکړی دی موږ موسی علیه السلام ته کتاب مخکې د قرآن نه د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیک عمل لري او تفصیل د هر ضروري خبرې د دین او هدایت دی او رحمت دی دې لپاره چې دوی په ملاقات د رب خپل ایمان لري. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او دا کتاب نازل کړی دی مونږه برکت والا دی نو تابعداري کوي د دې او ويریږي دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. أن تقولوا إن
لپاره چې اونوي چې یقینا نازل کړي شوی دي کتابونه په دوه ډول باندې زمونږ مخ کې او یقینا موږ د لستلو د دین به خبره أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون یا داو نوایي چې کنازل کړي شوی په مونږ باندې کتاب خامخاوي به مونږ خلار مندون کې د دوینه نو یقینا راغلي له تاسو تواضع بیان د طرف در ابستاسو او هدایت او رحمت پسو ډیر لوی ظالم دی دا بچانا چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله تعالی او مخ ګرځوي دا غینا زردي سزا به هغه کسانو ته چې مخ ګرځوي دا آیتونه زمون بد عذاب په سبب دی چې دوی مخ ګرځوي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون دوی انتظار نکوي مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک د مرګ یا د عذاب یا راشي رب استاد خپل شان مطابق یا راشي باز نخي د عذاب د رب استا پکوم ورځ چې راشي باز نخي د عذاب د رب استا نفع بنور کوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل داغه چې نیوي راوړی ایمان مخکې د دینا یا نیوی کړي په حال د ایمان کې سنیکی او خیر تورتوایا انتظار کوي مونږ هم انتظار کوونکیو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون یقینا هغه کسان چې ټوکړي کړي د دین خپل او دوی ډلې دي مختلفه نه ته دوی سره په هیڅ تعلق لرلو کې یقینا معامله دوی الله تعالی تسپارل شوی دا بیا به خبر ورکړي دوی لرا په کارونو چې دوی کوي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون چا چې راتلو کړ په نیک عمل سره نو د دې لپاره لسچند ثواب دا غوړي او چا چې راتلو کړ په بد عمل سره نو سزا ورکول کول کیږي مگر دا غي پشان او په دې به ظلم نکېږي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين توایا یقینا زر سوال یم رب خپل لار نیغتا چې دین پوخ دی ملت د ابراهیم علیه السلام دی چکلک په توحید باندې او نو دی د مشرکانو نه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين توایا یقینا من زما او قربانی مالی عبادت زما او جن زما او مرد زما خاص الله تعالی لردی چې رب ټول عالم دی لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نشتره هیڅ برخه والا داغه او په دې سره حکم کړی شوی دی ماته او زه اول یم د توحید والا
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آیا سوا د الله تعالی نه زونه ټول بل رب او هغه رب د هر سیز دی او عمل نکوي هر یو نفس بد عمل مگر ضرر به پاغ باندې او نشي پورته کول یو ګناهګار پیټه د بلچا بیا ستاسو رب ته ورګرځیدل دي ستاسو نو خبر به درکړي تاسو ته پاغسو چې تاسو پاغي کې اختلاف کول. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او خاص الله تعالی غذات دے چې ګرځولي تاسو آباد یو بل پسې پزماګه کې او پر تکړی باز تاسو د پاسه د بازو په درجو د علم او مال کې دې لپاره چې ازمایښت وکړي په تاسو باندې پاغه سکے چې درکړي دي تاسو ته یقینا استعرب زرع عذاب ورکون کې نه مرم کو کسانو ته او یقینا هغه بخنه کوم کې رحم کوم کې. بسم الله الرحمن الرحيم. خاص پنوم د الله تعالی امداد غواړي په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی. الف لام میم صاد. الله تعالی په هده په مراد د دې حروف. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا کتاب دې نازل کړی شوی دی تا ته نو ندی وی پسینستا کې تنگسیا د رسول د دینه دې لپاره چې ير ورکړي په دې سره او یاداشت دې لپاره د ایمان والا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تابعداري کوي دا هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د طرفه درب تاسو نه او تابعداري مکوئ خلاف د الله تعالی نه د نور دوستانو ډیر کم نصیحت اخلي تاسو. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. او ډیر کول ولا چې هلاک کړي دي مونږه هغه نراغي غیتا عذاب زمون په وخت شپې کې یا به دوی آرام کول په وخت غرمه کې. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. پس نو فریاد د دوی کوم وخت چراغ دوی ته عذاب زمون مگر دا چې ویل دوی یقینا موږ ظالمان. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مخامخا تپوس بکو موږ دا کسانو امتونو چې لېږلې شوي دي هغوی ته رسولان او خامخا تپوس بکو موږ د لېږلې شوو پیغمبرانو. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پس خامخا بیان دو کوم په دوی باندې په علم خپل سره او نیو موږ غایب د دوی د عملونو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. او ټول په دغه ورځ باندې یقیني دي
پس هغه څوک چې دروي وزن د عملونو دا وي نو دغه کسان دوی کامیاب دي بچ کېدونکي دي د عذاب نه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. او هغه څوک چې سپکوي عملونه دا وي نو داغه کسان دي چې تاوان کړی دي ځانونه خپل په سبب دي چې دوی په آیاتونو زموږ ظلم کول. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. او یقینا زیدر کړی دی موږ تاسو ته پزماکه کې او جوړ کړی دي موږ تاسو لپاره پزماکه کې اسباب د ژوند ډیر کم شکر کوئ تاسو. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. او یقینا پیدا کړی موږ تاسو بیا موږ شکرونه درکړي دي تاسو ته بیا دا هم واورئ چې ویلي موږ ملائکه ته سرخ کته کړی په اکرام سره آدم علیه السلام ته نو سجده وکړه دوی په هغه طریقه مگر ابلیس نو دی د سجده کوونکو نه. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفرمایل الله تعالی سشي بلل ته سجدي نکولو ته کوم وخت چې ما حکم وکړ تا ته دویل زغره يم ددنه زکه چې تاسو پیدا کړم د اورنه او دې پیدا کړی دی د خټینه. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وفرمایل الله تعالی پس کوز شد دې زونه نو ندی مناسب تعالی را چې لوی وکړي ته په دې ځای کې پس اوزه یقینا ته د ذلیلانو نه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. دویل مهلت را کړمانرا تر ورځ د دوباره ژوند پورې. قال إنك من المنظرين. وفرمایل الله تعالی یقینا ته د مهلت درکړې شو نه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دویل پس په دې وجه چې تا زما حکم کړم د خپل رحم نه خامخا کینم دوی ته په دې غلا رستا کې د پاره د من کولو. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بیا خامخا رازم دوی ته د مخې د دوی نه او د شا طرف د دوی نه او د خو طرفونو د دوی نه او د ګس طرفونو د دوی نه او نبمونی ډېر د دوی نه شکر کوونکي توحید والا. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وفرمایل الله تعالی وزد دې زینا بدویل شوی ورټل شوی خامخا چا چې تابعداري وکړه ستاد دوینا خامخا بدکلم جهنم ستاسو نه پيوزه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او اے آدم علیہ السلام اوسېګت او بيبستا په جنت کې پس خړې دا غزینا چې خوخه وستاسو او منځ دې کې دیونه تقصدن پس شی بتاسو د ګناهګارو.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. نو وسوسه وکړه د دوانو د شیطان عاقبت دا د چخکارک د دوی ته هغه چې پټ شوی د دوی نه د وجودونو د دوی نه او ویل نه منکړي رب تاسو نه منکړي تاسو رب تاسو د دیونه نه مگر د دیو جن چې شی به وګړو مروالا غملای یا شی به تاسو د همیشه پاتې کیدونکو نه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين او قسمونه وکړه د دوانو ته چې یقینا زستاسو د خیر خواهانو نه. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مراکوزی کړل په دوکې سره پس هر کله چې وسکل دوی د غونه ښکار شو دوانو ته وجودونه د دوی او شروع شو دوانه چې لګولې په ځان باندې د پاڼو د جنت نه او आवाज ورکو د دوانو طرف د دوی آیا مانوي منکړي تاسو د دیونه او نو ویل تاسو ته چې یقینا شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويلوانو رب نقصان کړی د موږ د ځانونو خپل او که خنونه کړی ته موږ او رحمونه کړی په موږ باندې خامخا شوب موږ تاوان بنونه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فرمایل الله تعالی کوس شي باز استاسو د باز لپاره دشمنان بوي او استاسو لپاره پزمنه کې زید او سیدو او مزي خستل دي تر یو وخت پورې. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فرمایل الله تعالی په دې زمنه کې به جون تیروي تاسو او په دې کې به مړ کېږئ تاسو او د دینه به مستلې کېږئ تاسو. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے بنی آدم یقینا پیدا کړی د موږ مستاسو لپاره جامه چې پټوي عورتونو مستاسو او خایس ده او جامه پرهیزګاری تقوا دا خډیره غوړه ده دا د نعمتونو د الله تعالی نه ده دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم دوکه دې نکړی تاسو لپاره شیطان لکه چې وستلی دی مور او پلار تاسو د جنت نه او وستلی د دوانو نه جامې دا وي دې لپاره چې ښکارک دوی ته وجودونه دي یقینا دې ویني تاسو لپاره دې اولاد په داسې طریقه چې نوې نه تاسو دوی لپاره یقینا جوړ کړی دي موږ شیطانان دوستان د تابعداري هغه کسانو لپاره چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها
کله چې وکړي دوی سبدکار نوای دی مندلی دی مونږ په دې باندې مشران خپل او الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته دی تورته وایا یقینا الله تعالی حکم نکوي د بدکار آیا جوړوي تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو په نه پوهیږئ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون تورته وایا حکم کړی دی رب زما په انصاف سره او برابر کړی مخونه خپل الله تعالی ته په وخت د هر سجده کې او دعا غواړي دا غو اخلاص کوونکی به هغه ته بلني لکه چې الله تعالی اول پیدا کړی نو دوباره به راوګرځي تاسو دا شان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون یوې ډلې ته هدایت کړی دی او بل ډله باندې پوره شوې د گمراهي یقینا دوی نیولي دي شیطانان دوستان د تابعدارۍ سوا د الله تعالی نه او ګمان کوي دوی چې دوی لار موندونکي دي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اے بنی آدم اونی سے ډول سنگار خپل په وخت د هر مانځه کې او خړی او سکي او د حد نه زیاتې مکوي یقینا الله تعالی محبت نکوي د حد نه زیاتې کوونکو سره قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون چا حرام کړی دی ډول زینت د الله تعالی هغه چې حلال کړی دی د بندگانو خپل لپاره او پاک حلال رزقونه وایا دا حق دی د مؤمنانو لپاره په ژوند دنیا کې په شرکت سره یوازې دوی لپاره په ورځ د قیامت دغه شان په تفصیل سره احکام بیانوم دا قوم لپاره چې پوهیږي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون توایا یقینا حرام کړی دی رب زما بدکارونه هغه چې ښکاروي د دینه او هغه چې پټوي او هر ګناه او ظلم کول په ناجایز سره او شریک جوړول د الله تعالی سره هغه څوک چې نه دی نازل کړی الله تعالی په باندې دلیل او جوړول تاسو په الله تعالی باندې خبرې چې تاسو پر نه پوهیږئ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون او د پارا د هر ډلې یو نیټه د عذاب پس کله چې راشي نیټه د دوی په عذاب باور کړی شي نه به رسول کې دی شي او ساعت او نه به مخکې کې دی شي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے بنی آدم کراغ لن تاسو ته رسولان تاسو نه بیانوي په تاسو باندې ایتونه زما پس چا چې ځان بچو د شرک نه او عمل وکړو سنت باندې نو نبوي هیڅ یې په دی باندې او نبوي غمجن کیږي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
چې دروغجن کوي آیتونه زمون او لوی کوي دا غیر دغه کسان اور والا دي دوی به پاغي کې همیشه وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پس څوک ډېر لوی ظالم دا غچانه چې جوړوي په الله تعالی باندې درو یا دروغجن ګڼي آیتونه دغه کسان وبرسي دوی ته برخه د دوی لیکل شوې د عمر او روزینه په تقدیر کې تر هغه چې کله راشي دوی ته ملائک زمون سا اخلي د دوی ته وایي سشو هغه کسان چې تاسو برابر چې به مرتوالي په مصیبتونو کې سوا د الله تعالی نه اوس روبل دوی بوای ورکشل زمنا او اقرار به وکړي په ځانونو خپل چې یقینا دوی منکر د توحید نه. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وبوای الله تعالی داخل شي پاغړنو کې چې تیری شوی د مخکې تاسو نه د پیریانو او د انسانانو نه په اور کې هر وخت چې داخل شي ورډلا لعنت وکوي په ملګرو خپل تر دې چې کله یو ځای شي پاغي کې ټول او بوایي مستنی خلق د دوی ان لاندې کشران مریدان په بار د مخکرو پیرانو مشرانو کې چې رب زمونږ دې کسانو بیلاری کړیو مونږه نو ورکړه دوی ته عذاب د چند اور نه او بوایي الله تعالی د هر چا لپاره د چند عذاب دی لیکن نه پوهیږي تاسو. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او اوای مخکنی دا غوی مستنوتا پس نشت تاسو لرا پمون باندې سه احسان پس وسکه عذاب سبب دا غی چې تاسو سکول. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقینا هغه کسان چې دروغجن کړي دي او آیتونه زمون او ځان یې ګڼلې دا غینا نه بشي پرانستلې کې دي د دوی ارواح ته دروازې د اسمان او نه داخلي دي شي جنت ته تر دې چې ورننوځي روح په سندستان کې او دغه سزا ورکوونکي مجرمانو ته. لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د پاره د دوی د جهنم نه تلایانی بوي او د پاسه د دوی بدلستنې د اور او دغه سزا ورکوونکي ظالمانو ته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه
کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی په طریقه د نبی تکلیف نور کوم هیڅ چاته مگر په قدر د وساغه دغه کسان جنت والا دي دوی په هغه کې همیشه وي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون او وباسمنها چې پسینو د دوی کې سخفغان بېګ بلاندې د بنو د دوی نه ولي او وايي د دوی صفاتونه د کمال د خدای توب الله تعالی لري هغه ذات دی چې راوي رسول موږ دې زیتا او موږ نشو رسیدلې دلته کنه رسول موږ لرا الله تعالی یقینا راغلي رسولان د رب زمونږ په حق بیان سره او आवाज وکړي شي دیتا چې دا جنت دې درکړې شوی دی تاسو ته په وجه دا عمل چې تاسو کولو ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين او आवाज وکړي جنت والا اور والا تا چې یقینا مونږلې دې مونږه هغه جنت چې وعده کړی و موږ سره رب زمونږه حقا نو آیا موږ تاسو هغه چې وعده کړی د رب تاسو حقا او بوایي دی اعلان وکړي اعلان کوونکې پمینځ د دوی کې چې لعنت د الله تعالی دې په ظالمانو باندې الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون دا کسان دي چې من کولی خلق د لار د الله تعالی نه او لټوي پاره کې کوواله په شکونو چولو سره او دوی د آخرت نه منکر دي وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون او پرینز دوی کې به پردوي او پوچن زیر دی حجاب بس کسانوی چې پیژني به هر یو لاره په نه خداوي او आवाज وکړي دوی جنت والا چې سلام دی پتا سو باندې ندي داخل شوی د عراف والا دی جنت او دوی تمل لري واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او کله چې واړه ولې شي نظرونه د دوی طرف ته اور والا دوی وایي اے رب مگر زوی موږ سره د قوم ظالمانو نه پور کې ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون او आवाज وکړي عراف والا کسانو ته په جهنم کې چې پیژني باغونه ربنا خداوي او بوایي سفید درکړه تاسو ته جمع کول تاسو او هغه چې تاسو پاغي باندې لوي کوله هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبوایي ملائکه کافرانو ته آیا دا هغه کسان دي چې تاسو به قسم کوئ چې وبن رسول دوی ته الله تعالی هیڅ رحمت
وبویل شي عراف ولاوتا داخل شي جنت تا نبوي حسيره پتا سبحان او نبتا خفكيږي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. او आवाज وکړي اور والا جنت والا وتا چرته کړي په من باندې د وګړو د جنت نه یا ورځوي داغه نه چې درکړي تاسو ته الله تعالی دا جنت والا بوي یقینا الله تعالی من کړي دي دا دواړه په کافرانو باندې. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دا کافرانه کسان دي چې جوړ کړي دین خپل مشغله او لوبي او دوی کړي دوی لرا ژوند دنیوي پس نن به هیرون دوی په عذاب کې لکه څنګه چې رکړي او دوی پیشي او ملاقات ته ورغلي او زکه چې ودوی چې زمون دایته انکار کول. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. او یقینا راوړل موږ دوی ته کتاب په تفصیل بیان کړی دی موږ له رب علم سره هدایت او رحمت دې د پاره د قوم چې ایمان لري. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انتظار نکوي دوی مگر د عاقبت د انکار د دې کتاب پکوم ورځ چراب شي عاقبت د انکار د دې کتاب او بوایا کسان چې هر کله دې دا کتاب د مخکنا یقینا راغلي رسولان رب زمونږ په حق سره لیکن موږ ونه منل نو آیشتمون لرس سفارشیان پس چې سفارش وکړو لره یا واپس کړو شو موږ دنیا ته نو عمل وکړو غیر دا عمل نه چې موږ کولو یقینا متوان کې واچول دوی ځانونه خپل او رب شي د دوی نه هغه چې دوی کوم دروغ جوړول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یقینا رب تاسو الله تعالی دی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه په اندازه د شپږ ورځو کې بیا برابر شو د خپل شان مناسب په عرش باندې هغه د شپه ورځ چې طلب کوي یو بل نه په تیزی سره او پیدا کړی دی نر او سپوږمۍ او ستوري تابع کړی شي د حکم داغه خبردار الله تعالی لپاره پیدا کول دي او اختیار دی برکات کوم کې الله تعالی معلوم کې د عالم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. دعا غواړي د خپلنا په عاجزۍ او په پټه یقینا الله تعالی مینه نه کوي د حد نه تیروتونکو سره. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. او فساد
فساد مکوئی په شرک کولو سره پزمکه کې پس د اصلاح د غینه په توحید سره او دعا غواړي د الله تعالی نه په یری او تمع سره یقینا رحمت د الله تعالی نږدې ده خسته عمل کوونکو ته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او خاص الله تعالی غبات چرالیږي هواګانی زیر ورکون کی مخکې د رحمت دا غنا تر هغه چې کله راپورته کړي ورېز درنی په بوز من هغه زمکه وچتا پس راو په هغه باندې وبد باران نراو با سو هغه سره هر قسم میوه دغه شان روباس وبړي د قبرونو دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. او زمکا خدای مزیدارا روزی بوټی دا غینا په حکم در رب داغه او هغه زمکا چې خوروي بیکاروي نرو باسی مگر بیکار بوټی دغه شان قسمه قسم بیانون غایتنا دا قوم د پاره چې شکر کوي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یقینا لګلې موږ نوح علیه السلام قوم داغتا پس ویل ای زما قوم بندگی خاص کړی الله تعالی لرا نشته تاسو لرا څوک مددگار سوا د الله تعالی نه یقینا زیریګم پتا سو باندې د عذاب د ورځې لوی نه. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ويلقطانو د قوم داغنا یقینا من دوینو تعالی را په گمراهی اخکار کی. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ويلقطانو قوم زما نشتا پما باندې گمراهی لیکن ز رسول یم د طرفه د رب العالمین. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رسول تاسو ته پیغامونه در خپل او خیر نه کوم تاسو او په یوه د طرف د الله تعالی نه پاغه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تعجب کوئ تاسو چراغله د تاسو ته وحی د طرفه درف تاسو نه په یو سړي باندې تاسو نه دې لپاره چې ویروي تاسو او بچی د شرک نه او د پاره د دې چې رحم وکړي شي په تاسو باندې. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. پس دوی د ورجن ویل هغه تا نو بچ کړو موږ لرا هغه څوک چې دا غسر په کشته کې او غرق کړل موږ هغه کسان چې دروغجن کړي او آیتونه زموږ یقینا دوی قوم باندې. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او اولو موږ عادیانو ته رور دا هود علیه السلام
وینو اے قوم زما بندگی خاص کړی الله تعالی لرا نشتا تاسو لرا مددگار سوا دا غنا آیا پس نه بچ کېږي د شرک نه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ویل غټانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم داغنا یقینا موږ خامخا وینو تعالی را په کمقلتیا کې او یقینا ګمان کوو موږ په تا باندې د دروغجنو. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ویل یا قوم زما نشته په ما باندې هیڅ کمقلتیا لیکن زه رسول یم د طرف د رب العالمین. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. رسول تاسو ته پیغامونه در خپل او زه تاسو لرا خیر خواه امانتدار یم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا تعجب کوي تاسو چې راغلي د تاسو ته وحي د طرف درف تاسو نه په یو سړي باندې تاسو نه د پاره د دې چې ویری تاسو لرا او یاد کوي کوم وخت چې جوړ کړی تاسو الله تعالی آبادون کې ځمکه پس د قوم د نوح علیه السلام نه او زیات کړ تاسو لرا په پیدایش کې فراخي یاد کوي نعمتونه د الله تعالی دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ويلبي آية راغلي منتظر بارا چې موږ بندګي وکړو د الله تعالی او پریک دوه کسان چې بندګي کول مشرانو زمون پس راوړ موږ هغه عذاب چې تیارې موږ کته دې رښتینه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويا يقينا لازم شوي دې پتا سو باندې د طرفه درب تاسو نه زنګ عذاب او غضب. آیا جګړه کوي تاسو زما سره په بار د هغه نمونه کې چې خوندني دي هغه تاسو او مشران تاسو نه دی نازل کړی الله تعالی په دې باندې هیڅ دلیل نه انتظار کوي د عذاب. یقینا زهم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پس بچ کړو موږ به او هغه کسان چې د ملګرو په سبب د رحمت زمون او پرې کړو موږ جوړې دا کسانو چې دروځنې غني آیتونه زمون او نور دوی مؤمنان. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او لګلو موږ سمودیانو ته ورور د ابو صالح علیه السلام
وویل هغه قوم زما بندگی خاص کړی الله تعالی لره نشته تاسو لره هیڅوک مددگار سوا دا غنه یقینا راغله تاسو تخکار معجزه د طرف تاسو نه دا د خدای الله تعالی تاسو لره معجزه پس پرېږ دی دا چې خوراک کوي پس مکه الله تعالی کې او مرسوي دی ته تکلیف پس وبنسي تاسو لره عذاب دردناک واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين او یاد کړئ کله چې وګرځولای تاسو الله تعالی آبادون کې د ځمکې ورستو د عادیانو او زه در تاسو په ځمکه کې چې جوړوي تاسو د میدانونو د غیر بنگلې او کله د غرونو نه کوټې پس یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی او مگر زه په ځمکه کې فساد کوم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ويلغتان هغه چې دوی کړي وا د مال د وجنه د قوم دا غره هغه چاته چې کمزوري ګڼل کېدل د وجنه غریبینا هغه چاته چې ایمان راوړل او د دینه آیا تاسو یقین کوئ چې صالح علیه السلام رسول دی طرف در خپلنا دوی یقینا موږ هغه چې ډیر علیه شوی په هغه باندې ایمان راوړل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ولا نسانو چزانی دوی گنلو یقینا من باغس چیمان کراوله یتاسو انکار کوونکی. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. من لا هلاكت لديوخا او نافرماني وكلا دوی د حکم درب خپلنا او دوی صالح عليه السلام راوړ من عذاب چې تپری وروي موږ کيته د پیغمبرانو. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فسولوا بلا زلزلې مشول دی په کورونو کلی خلونو کې پر مخالفت یې فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. مروان شو صالح عليه السلام دوینا او ویلی قوما یقینا رسول دی ما تاسو ته پیغامونه درخپل او خیر ملي ټول تاسو لرا او لیکن نخخوي تاسو خیر فهم خپل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لغنى من لوط عليه السلام کوم وخت چې قوم خپلتا آیات من کوي تاسو بدکارای تا چې مخکواله نه دی تاسو نه په دې کار کې هیڅ چا دخل کو نه. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. یقینا تاسو مخارات لن کوي نارینه ته په شهوت سره تیر وتون کې د زنانو او خزونه بلکې تاسو قوم یې مشرکان. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. او نو جواب قوم داغه مگر دا چې ویلي
دا سوی لرا تکلیس تاسونا یقینا بیدا سرالک دی چیزان پاک گنی فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين پس بچ کړو موږ دې او کورنۍ ده مگر خزه ده وهغه د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين او راو موږ په دې باندې باران ناشنا نو ګوره چې څنګه شو انجام د مشرکانو وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او لګلو موږ مدین والا او ترور دا غوی شعیب علیہ السلام ویل قوم زما بندگی خاص کړی الله تعالی لرا نشته تاسو له هیڅ مددگار سوا د الله نه یقینا راغلی تاسو ته معجزه ښکارا د طرف درف تاسو نه پوره کوي پیمانه کول او طول کول او مکمل خلقنا معلومه داوي او رانه مکوي پسمګه کې پس په اصلاح دا غینا دا کارونه ورېدي والا تاسو لپاره کوي تاسو ایمان والا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او مکینی په هر لار کې چې يروي او منکوي بلار الله تعالی نه هغه څوک چې ایمان راوړي پاغه او لټوي پاغه کې کوواله او یاد کړئ هغه کوم وخت چې تاسو ډېر کړی تاسو او ګوري څنګه انجام د فساد کوونکو وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين او کوي وډل تاسو نه چې ایمان لري پاغه سو چې را لګل شوی یم پاغي او بل ډول چې ایمان نه لري نو انتظار کوي تر دې چې فیصله کوي الله تعالی په منځ کې او هغه غره فیصله کوي